خو زه دلته یو سوال اوچتوم د زبردست پروګرام دی ښه پروګرام دی ورکې د ټنګ ټکور پروګرام هم شته او کلچرل ایکسپو چې نوم کم دی نو هغه د هغې عکاسي کوي د دې پروګرام خو دې ټایم کې د دومره غټ اماونټ د ضلعي انتظامیې د ټوله مشینري افسران هدف یو پرایویټ ادارې په پروجیکشن کې لګېدلي دي دا پرایویټ پارک دی په دې پرایویټ پارک باندې سرکاري چې کومه مشینري ده هغه هم دې ټایم کې استعمال شوه دې باندې به پیسې خرچه هم شوي نو زه دا سوال اوچتوم چې آیا دا پیسې دا خرچه دا چې کوم انتظامي مشینري ده دا زما په زاخیلو پارک باندې نشوه استعمالیدی دا زما په نورو سرکاري پارکونو باندې نشه استعمالیدی لکه په دې سرکار سره انتظامیې سره دلته داسې سکول نشته چې هلته کې دی د نوجوانانو کم پروګرامونه دي جدید ټکنالوژي حوالې سره هغه منعقد کړي او هغه سرکاري ادارو د هغې پروجیکشن پې وکړي زما د سرکاري انسټیټیوشن چې کوم دی هغې پروجیکشن پې وکړي د سرکار پروجیکشن پې وکړي نو چې دې ټایم کې سرکار هغه محتاجه دی او دا زما د ټول ګورننس د ضلعې د هغې عکاسي کوي چې دې ټایم کې لکونه کروڑونه روپۍ هغه د پرایویټ ادارو په تحفظ او بقا دپاره هغه استعمالیږي نو ما ویمې چې دا خبره زه په ریکارډ باندې راوړم چې آیا په نوښار کې مونږ سره سرکاري پارک نو مونږ سره سرکاري داسې کالجونه ادارې نه وي چې هغې کې داسې انتظامات شوي وي دا دومره غټ اماونټ ابتدا به شوي وه زما د زاخیلو پارک باندې چې هغې باندې مونږ مسلسل خبره کوو چې هغه روان ویجاړ کړو د دې پالیسو د وجه د داسې قسمه کارونو د وجې د داسې پالیسو د وجې نه زما سرکاري سکول هغه تباه دی کندرات دی هغه د اعتماد لایق نه دی پاتې زما سرکاري هسپتال هغه د اعتماد لایق نه دی پاتې زما سرکاري پارک هغه د اعتماد لایق نه دی پاتې او خلک مکمل طور باندې پرایویټ ادارو ته سپارلي دي زه ګڼم چې دا د قومي خزانې قومي امانت سره کلواړ دی او د قومي خزانې چې کوم اساسه ده د قوم نو هغه د پرایویټ خلکو د پرایویټ ادارو په پروجیکشن باندې لګول دا یو دنده ده او دا هغه دنده ده چې د دې دندې د وجې نه زما زاخیلو پارک او که په پبو کې ګراونډونه دي د لوبو ګراونډونه دي او غټې غټې اساسي دي زما د قوم هغه تباه او بربادي دي او د یو مدي بر اشرافیه د هغې چې کوم ادارې دي د هغې کوم اساسي دي هغې ته تحفظ ورکړی شو مونږ به ذاتې خود د تفریح د داسې قسمه پروګرامونو ډېر زیات دغه کوو پذیرایي کوو ډېر ښه پروګرام دی په کار دا دی چې دا سرکار هغه په خپلو ادارو او په خپل پروجیکشن باندې او د انتظامیې مضبوطیا باندې لګولی وی دې ټایم کې نوښار اسیم راجواړه ده هغې کې د حکومت سره د ډینګي دپاره پیسې نشته خو بل طرف ته لکونه کروڑونه روپۍ هغه د پرایویټ ادارو نظر کېږي او د پرایویټ مټي بر اشرافیه د هغې د بقا او د هغې د فایدې دپاره د هغې د ټیکو دپاره هغې سره پیسې شته او په هغې باندې ډېر فراخ دلی سره دا پیسې لګي ډېره مننه الله پاک